د آدم علیه السلام شریعت او قانون دا او چې اسمان نه به اور رانغی کتاب الاضحیه کتاب دے په بیان د قربانی کی مولوی سے محترم د قربانی وختم را روان دے اللہ پاک تی د ټول مسلمانانو نا قربانی قبول کی نن بدرتا دو خبر بیان کم یو د قربانی تاریخ دویم د قربانی اهمیت د قربانی تاریخ دا د حضرت آدم علیہ السلام د دوالو بچیانو د قابیل او د حابیل د قسین دا را روان شوه د آدم علیہ السلام دو بچیو یو ته قابیل وای دویم ته حابیل وای قابیل مولوی سے مشر بچیو او حابیل کشرو کپا مشر او کشر کے کل غلطی دیں نو دی حروف تا گو رہی قاف مخ کے راضی پا حروف تہجی کی کہا قاف نو قاف مخ کے دے نو دا مشر دے کنا او ها ورست ده نو دا کشر ده کله چې په قابیل او حابیل کې غلطی دی چې کم به مشری کم به کشری نو حروف ته وګورئ مولوی صاحب د دوی مسله را له اختلاف راغی اختلاف اصل کې دا د خزو په سبب راغلو د آدم علیه السلام شریعت او قانون دا کله بچی د آدم علیہ السلام مولوی سے بچی پیدا کے دو دروازہ بند کر بچی پیدا کے دو نو یو بے زوی پیدا کے دو یو بیلور پیدا کے دو بیا بے بلکال یو زوی او یو لور پیدا شو نو کم زوی سر بے چلور پیدا شے واش دا به مولوی سے دا لور به راپور تکړه غبل زوی سره چې کملور پیدا شوه دا د خور به غت پنیکا کړه دا خور به د ته پنیکا دا د آدم علی السلام مولوی صاحب سو د شریعت خو سو د مولوی صاحب شریعت دا الله کارونو ته ګور قابل سره چې کم خور پیدا شوه هغه خستا حابیل سره چې کوم خور پیدا شو هغه رنگ نه کمزور آدم علیہ السلام ورته قابیل ته بخپل خور حابیل ته ورکی او حابیل بخپل خور تعالی ده چې هغه ورته نه زما خور خسته نه ده بدرنګ ده اختلاف مولوی سے پدې راغله ده او دا وګړه قصه ده بیا داسې چلو شو چې قابیل د آدم علیہ السلام بچیو خودیقان زمیداری او دیقانی به کوله او حابیل چو مولوی صاحب اغش پونکیو میگی او پسونه به سره وای آدم علیہ السلام ته الله فرمایل چې د خپل بچیانو ته وایا چې دوی د خپل کسب نه قرباني وکړي یو شی د زما دربار ته راوړي هغه وخت کې دا پروګرام چې چا به قرباني وکړه کنه اسمان نه به اور راته هغه به سوځاو
نو کاسمان نبور راغه او به سوزاو نو مولوی صاحب او قربانی به دغه سړی سوا قبول وا او چې اسمان نبور رانغه نو بیا به دغه قربانی قبول نه نو آدم علیہ السلام دواړه رو وخت چې بچیانو الله پاک د قربانی مطالبه کوي د خپل قسم نه د خدای په دربار کې څه شی پیش کړي نو قابل لاړ او طبیعت ډېر خفاو چې ما خدا پټه ډېر په تکلیف باندې کړل خو یو څو دانې غنم تراوش کول او به پلاس کی اومګل بعض مفسرین وای کمه دانی چې ډېر زبردست وي هغه وخاړي کمه چې کمزوري وي کنه هغه د غره سوکه کې واچولې چې خدای والا قرباني اوسم کا فکر مکړې دا د قانان زمیداران ډېر شومان دي بو نه دي په دې پټیو کې مولوی صاحب کمیسونه زوړن کړي داسې مرغی په ډارای چې مرغی راشي چې ولکه سړی خو ولاړ دی ناغتری نبی او تختی حالان کې په هر څه کې مولوی صاحب حکمت ته ښا د چینیان شو د چین والا یو زمانہ کې مولوی صاحب دا پروګرام جوړ کړو دا چرچنې ټولې مړې کړې مرغی وی ټول غنم یو خړ بیا الله په دې غنم باندې یو چینجه پیدا کړ چې په یو دوا نه مړ کی او نه یو شي خړ بغیر د دې مرغۍ به مولوی صاحب یو مرغۍ په 1500 ډالر باندې واغست چې اوس دې ملک مرغۍ پیدا شي هر څه کې د الله حکمت نو دې قانونو چې شومتیا مخ نو هغه زمانہ کې شومان خو به گزاره کوله زموږ زمانہ کې خو سم شومان ډیرو که فکر مکړی مخکې زمانہ کې بچ دیقان پټه وکړ کنه نو ریشه به تیار بشو کنه نو بیا په دې پټی کې دا د کلی دا ماشومان ګرځیدل او د غنمو دا ډکی به راغونډول یدي کی درته دا شوړی وړی ګېړې به جوړې کړې فقیرې او مسکینې زمانہ مو یو ماشوم ډیر غنم خرڅ کړ ځان ته او دکان ته ملاړ او پاغه به شي نو واغسل په خوشاله اوس ورشه کنه اوس د خدای په پټی کې پری نیو بخل پکې دار دویم نمبر مولوی سے بخل پکې دار جو استریشل راوتی یو دانت نزای کی دریم نمبر کا فکر مو مکړی ریشه به تیار کړه پرغه کې پټی کې او بیا به د مولوی صاحب حق به جدا وي د خلیفہ او د نای حق به جدا وي د ترکان حق به جدا وي اسبم په دلار فقیران مسکینان پیریدو غنم بیا ورکولو سور کوي پیږي اوس مولانا صاحب نو خدای پاک په سم مقرر کړ مریضي په مقرر کړی او تریشل پیرا وسته نو نیم خو تریشل والا تی ویسی او د وړو ماشين والای پیرا وسته هغه دوه قسمتي کی ساتلی یو سبحان الله والا یو الحمدلله والا یو بوري غنم چراوړي کنا نو مولوی صاحب سي کوي چې به وړي هغه نیمه حالان کې چې یو بوري غنم ورشي بیا په دې بوجي کې نه ځيږي لاغې نه یو نیمه بوجي جوړيږي او دوی له چراوړي بیا چې وړي بیا بلیمه بوجي وړي دا ولی مولوی صاحب زکال ته تیګه دوه قسمه دي یو ته سبحان الله وای سبحان الله تیګه چې دا 50 کیلو ده 100 کیلو ده 50 کیلو ده او بل الحمدلله هغه تیګه بیا 40 کیلو ده ناغه کمایي په سبحان الله تیګه درنا خلی او په الحمدلله تیګه باندې بیا سکه بیا مولوی صاحب درکای بہرحال مولوی سے قابل چوڑیر شمو او هغه دا دانیل تکیخ او حابیل چوڑیر قدردان
ډیر په عاجزۍ او په اکرام باندې مولوي صاحب لاړو او د خپلو رمه کې چې دی قیمتي پسه را پیدا کړه او هغه ډېر په عاجزۍ او انکسارۍ د خدای دربار ته راوړ په هغه کې الله پاک خو ظاهري شیانو ته نه ګوري قلوبو ته ګوري د اسمان نه اور راغی او د حابیل قرباني قبول شو بعض علما وای دا د حابیل دا پسه چې و د الله جنت ته نو ابتدا د قربانۍ د دې ځای نه شروع شو قیامت پورې چې څوک قرباني کوي د حابیل پکې حصه ده او قابیل خو بیا حابیل قتل کړ نو قیامت پورې چې څوک قتل کوي د قابیل پکې حصه ده اول قتل قابیل کړ اول قربانی حابیل کړي نو چې خو بنیاد د کې خو مولوی صاحب آینده کې چې څومره خلک پاغي عمل کوي تا الله اجر او ثواب درکړي او کبد عمل لکې خو آینده کې چې څومره خلک په عمل کوي نو سزا ورکوي بیا مولوی صاحب د ابراهیم علی السلام زمانہ را ابراهیم علی السلام خوب ولیدو چې خپل بچی اسماعیل علی السلام دا قربانی کوي او شهید کوي بچی نے پختنه وکړه هغه ورته وی ستجدین ان شاء الله من الصابرین زر دې چې ما به صابرین نه پیدا الله دې موږ او تاسو حرمین شریفین ته بوزي کله مینا ته لاړی کنه او مسجد خیف نه وړې دی نو همدغه طرف کې بیا داسې یو ناو غوندې راځي او هغه ناو کې مولوي صاحب پورته ځای کې اوس هلته سپینه غوندې وړه ګنبدې جوړه کړې دلته اسماعیل علیه السلام راوسته او سیم لو اوږده قصه د تاسو ته یاده ده او ابراهیم علیه السلام چې پیچاړه راکش کړه کار یې نه کړ سړی ته غوسه شو وی زه دې د جهنم په منځ کې غواړم ولې نه پرېږدې هغه وی چې زه الله جل جلاله د دین منی کړه خو چړې کار شروع کا ابراهیم علیہ السلام خوشاله شو اسماعیل علیہ السلام یې قربانی کو دا الله د حکم تعمیل مې وکړ خو چې وکړه اسماعیل علیہ السلام ولاړو د جنت نه پسر راغله یا دا پسو چې د حابیل والو یا بلو خو جنت نه پسر راغی او ګټ راغی او حلالک مولوی صاحب دا ګټ په مقابله د انسان کې ده او دا قربانی ابراهیم علیہ السلام کړی دا نو تاریخ هم زبردست ہے اهمیت مولوی صاحب دا ده چې په ټولو اعمالو کې الله تا پزړه نه نیسی ګوره زړه کې ته ګناه تیره کې پزړه دی نه نیسی واحد قربانی ده چې په نیت کې او په زړه کې د خراب نیت راغی په دې دې الله نیسي د دې وجه نه علما وایي که اووه کسان په یو مال کې شریک شو او د شپږو کسانو او د شپږو نفرو هغه نیت د خدای پاک د رضا او د دې یو نیت پکې د غوښې د دې باقي شپږو نفرو نه کېږي ګوره دا داسې مسله ده چې د زړه کې د تیر شو نو په هغې باندې هم صحیح په هغې دې الله پاک نیسي د دې وجه نه زه ملګرو ته وایم مولوي صاحب دې زمانه کې به د چا د نیت لحاظ کې ټول خلک د غوښې نیت کوي یو منډۍ ته ځي هلکه څه کوې ویلې زم یاره یو ښه څاروی پیدا کوم غټ اخلم ځکه کور کې مې بچي ډېر دي که نه بیا ټولو ته نه رسېږي نو دا غوښې نیت نه دی آیا وی سکے یره قربانی کوم پروسه کال مې نه وکړي او دې بچي به مې دې لارو ته کته چې څوک به غوښه راوړي کنه نو نیت د غوښې دی ونه کو ٹھیک دا نن سار ماته کور کې وی قربانی وکا مې ولې وی زکه چې بس دومره قربانی وکړي چې په دی اول ورځ مو دې بچيو دا د غوښې کار وشي او بل طرف ته صحیح توجه نه مې وګوره دې ټول غوښو نیت که بازار کې مولوی صاحب خلق مال اخلي هلکه وګوره څو منه وی وی که نه وی مخې ته راتاوشه او شا طرف ته ورته راتاوشه او بیا کارکولیټر ورسره حساب وکړي څو منه غوښه پکې راغله هلکه کیلو په څو پرېوتېده
دا خو د غوښې دپاره خلک اخلي. بیا مولوي صاحب که فکر مو کړی چې کله قرباني وشي بیا د یو بل نه پوښتنه کوي هلکه څو منه وخته قرباني وایي که نه وایي یو وایي دومره وخته سره د اډوکو که بیا اډوکو نو هغه ورته وایي سره د اډوکو یا بیا اډوکو سره د سره یاره سر او دغه نه بغیر او د لرې نه بغیر نو پته ولګېدله چې ستاسو خو نیت د غوښو دی وروره د خدای پاک د رضا نیت خو مو نه دی. نو دې زمانه کې مولوي صاحب اکثر خلک نیت د چا کوي د غوښو کوي. دا ما چې درته څه وي ټول همداسې وایي که نه وایي ټولو ګوره همدغسې وایي. نو ښه طریقه دا ده چې هر سړی د ځان له قرباني وکړي دا افضله ده. ګوره ښه په ځان خو د سړي اعتمادي کوي بازار ته لاړ شه او د ټولو نه ښه مال واخله وی چې خدایا دا خو زما د دې بدن په مقابله کې ده ځکه چې څومره اندامونه مولوي صاحب ما ته ګورئ څومره اندامونه چې د دې مالي د دې هر اندام مقابله کې ستا اندام د جهنم نه خلاصوي. د دې وجې نه مولوي صاحب په قربانۍ کې عیبناک څاروی به نه حلالوي چې سترګې نه وي خو چې یوه سترګې نه وه او ستا څو سترګې دوه نو ګوره ستا خو دواړه د جهنم نه ازادې نه شوې که نه یو دې ازاده شو یو نه نو یو خو جهنم کې نه غورځېږي دا یو د خاطره به ته ځي اوسه. داسې مولوي صاحب که یو پښې خرابه وه او ګوډه وه او ځای ته نه شو تللی نو دا پښې باندې چې ګوډه یو ځای د حلالۍ ته نه شي تللی د دې دا پښه په مرتبه د عدم کې نه ده نو ستا به مولوي صاحب یو پښه بیا جهنم کې پرته ځکه دا ستا په مقابله کې نو ته دې که غوښه د نیت څه کوې ولې ته ستا غوښه خرڅېږي بازار کې دا خو ستا په مقابله کې ده. په کار دا دی مولوي صاحب چې سړی لاړ شي بازار ته د ټولو نه ښه مال وګوري او وایي چې یا الله خو ستا د رضا دپاره حلالوم او دا زما د بدن په بدله کې ده نو د ټولو نه ښه شی د ټولو نه ښه مال داسې وایه د تمامو عیبونو نه پاک داسې مال په کار دی مولوي صاحب داسې مه وایه چې څو منه غوښه به وکړي او ماشومان مې لارې لارې ته ګوري او دا به څه کېږي او نن سبا څوک چا کروي غوښه هم نه وړي نو مجبوره یو چې قرباني وکړو. پوهېږي نیم خلک مولوي صاحب د سره قرباني نه کوي ولې هلکه مړه وي چې قرباني وکړي بیا څوک غوښه درته نه راوړي وی چې د چا قرباني نه کړي وي هغوی کره ډېره غوښه ګوره د غوښې د خاطره څوک قرباني کوي څوک یې د غوښې د خاطره قرباني نه کوي. الله بنده قرباني واجبه ده او ته بیا ګنهګار پاتې کېږي نو څنګه قرباني نه کوي. نو دې زمانه کې مولوي صاحب زما خوښه دا ده چې هر سړی د ځان له مستقله قرباني وکړي که 1000 روپۍ 3000 پې زیاتې راشي پروا یې مه ساته لیکن ستا د بدن کفاره ده او صرف د خدای پاک د رضا نیت وکړه. باقي نورې مسلې چې قرباني په چا واجبه ده یو د قربانۍ نصاب څومره دی 2 او قربانۍ کې د عیبونو مسلې نو عیبونه 3 قسمه دي یو داسې عیبونه دي چې په قیمت کې فرق راولي دویم داسې عیبونه دي چې په غوښه کې فرق راولي دریم داسې عیبونه دي چې په حسن کې فرق راولي نو دا ټول درته تفصیل کوم ها کم عیبونو تعلق چې د غوښې سره دی د قیمت سره مولوي صاحب هغې باندې قرباني نه کېږي د کم عیبونو تعلق چې د حسن سره دی هغې سره قرباني کېږي خو چې کله 3 اعذار موجودي نو هغې وخت سره به انشاءالله بیا نورې خبرې کوي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه